واکدارانو نه دا غوښتنه لرو چې مونږ نور برداشت نشو کولی، مونږ کې نور برداشت نشته، اخر تر کومه به مونږ برداشت کوو، بس مونږ انصاف غواړو او انصاف دا دی چې کولیام پانسي ورته غواړو. عزتمندو دا هغه ځای دی، دلته زما زینب بچی پرته وه او دلته زما زینب بچی کتل کېږي، اخر مونږ ته به انصاف کله ملاویږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو مونږ سره اوسئ، روان یو کوم ځای کې چې زینب ماشومې سره کومه واقعه راغلې ده هغه ځای ته به ځو. مونږ سره اوسئ عزتمندو، دغه انصاف واکدارانو نه غوښتنه کوو چې دا وګورئ زمونږ بچی سره دا کارونه په دې ځایونو کې کېږي. د عزتمندو دا زینب بچی دلته کې راوستې شوې ده، چې کله مونږ وکتو نو زینب بچی هغه کپړې چې دی هغه دلته کې پرتې وي، د هغې کپړې دلته کې پرتې وي، هغې نه کپړې ویستلی شوې وي، هغه دلته کې پرتې وي. مونږ سره د زینب ماما چې دی هغه موجود دی، د هغې کپړې دلته کې پرتې وي. عزتمندو مونږ سره اوسئ، دا ماشومه به څنګه په دې ګنو په دې دغه کې راغلي، دی به څونه چغې وایي، دی به نور څونه تکلیف به ورته میلاو شوي. عزتمندو مونږ سره اوسئ، د هغه ځای ته ځو کوم ځای کې چې زینب سره دا واقعه شوې ده. قدرمندو دا وګورئ، دلته کې زینب چې کله چې دې سره دا واقعه وشوه، زینب ماشومه چې هر ځای کې هغې ته نقصان رسولی شوی دی، هغې له په مرۍ زور کړي دي، هغې په چړو چاقوانو وهلې ده. عزتمندو هغه بیا دلته راوستې شوې ده او دلته کې پرته وه. قدرمندو کله چې د هغې لاش ولیدې شو، کله زینب بچی پیدا شوه او مور و پلار ته پته ولګېده چې زمونږ بچی نشته او هغه هلته کې پیدا شوه، په پټو کې پرته ده. قدرمندو نو چې کله دلته زینب بچی له ټولو خلک راغه او پولیس هم راغو، کله چې زینب بچی دلته پرته وه او هغې وکته د زینب بچی کپړې چې دی هغه په بدن باندې نه وي او همداسې لغړه پرته وه. قدرمندو د 2 نیم کالو ماشومې سره دونه زیاتې دونه ظلم، اخر انصاف بچا ته ملاویږي او د کم ځای نه به ملاویږي. قدرمنو ډېر د افسوس خبره ده، خو چې کله هغه ماشومه وکتې شوه دلته کې، نو عزتمندو د حیا نه د هغې لاس چې دی د هغې په مخ باندې پروت و، دونه حیاناکه ماشومه وه او د حیا نه د هغه خلکو دا وینا ده چې د دې دا لاس اوچت کړی شوی او د دې په دا سترګو باندې پروت و. قدرمندو دونه حیاناکه ماشومه وه، خو زه هغه درنده ته او هغه درنده صفت انسان ته حیران یم چې دک عمره ماشومه باندې د هغه اخر د زړه دا منل څنګه چې زه دې ماشومې سره داسې ظلم وکړم، داسې زیاتې وکړم، دې ته داسې ظلم ورسوم، داسې زیاتې ورسره وکړم، دې سره ذاتیات وکړم، دې سره درندګي وکړم او د هغې نه بعد دا چې دی زه قتل کړم. عزتمندو دومره کافي مظلم وکړو، د 1 کیلومیټر نه زیات مزل دی، د هغوی کور چې دی هغه هم ډېر لرې موږ نه پاتې شو. عزتمندو کافی مظلمو کو په دې غنو کې راوړي دو پټي دي، خوشي خوشیا ده، یو شاړ ملک دی او دونه لري دی درنده چې دی دا ماشومه راوستې ده او دې سره دلته کې دا واقعه کړې ده. د والدینو تر مخه د هغې د معلومات تر مخه نه ورسره ذاتیات شته، نه څه داسې نور څه معامله شته او بیا هم زمونږ بچي محفوظ نه دي. قدرمندو نو دغه واکدارانو خلکو نه دا غوښتنه ده چې دا وګورئ زمونږ بچو سره دا کېږي، خدا نه خواسته سبا ستاسو بچو سره هم کېدی شي. عزتمندو مونږ سره د زینب بچی تره ولاړ دی او هغه نه یو څو پوښتنې کوو. کله چې دوی ته دا پته ولګي چې زینب بچی دلته کېده یا یو ماشومه هلته کې ته پرته ده په پټو کې، نو دوی باندې څه تېره ده؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو ته چې کله پته ولګي دا کاکا چې یو ماشوم هلته کې پرته ده، نو هغه ټایم تاسو باندې څه تېرېده؟ سخته وه را باندې، ښه تکلیف راته د زړه نه بالکل چغې والې او بیا راخوشي شو. دلته کې مو کته پرته وه، بېجابه پرته وه. چې کله دلته کې پرته وه نو هغه ټایم تاسو باندې څه تېرېده؟ مور او پلار باندې څه تېرېده؟ بس نو ټینګې والا نو خو به ځان هم را ټینګ کړی وو. مونږ دا اورېدلي زینب بچی د حیا لاس هم چې دی په سر ایښی و د حیا نه، داسې هغه لاسونه داسې کولو پراتو او چې کله خلک راټول شو نو لاس یې داسې روچت کو په مخې کې خود او بیا یې کې یو پولیس والا دی چې هغه وکتل نو هغه اوس هم لا اسپتال کې پروت دی، لا سیټ نه دی، ځکه چې هغه دا کوم کار ولیدو نو دا داسې دغه غونتې عجیبه غونتې په مور او پلار باندې هغه ټایم کې څه تېرېده؟ بس یار سخته وه او تېره شوه بس اوس فلحال. دا څونه وخت پس پیدا شوه؟ دا به غالبا 24 غنټې 25 غنټې بعد پیدا شوي. قدرمندو د زینب د تره وینا ده چې تقریبا 24 غنټې مونږ دې ماشومې پسې ګرځېدلي یو او دا مونږه یو پټی، یو کور کلی، یو محله، یو جومات، یو حجره مونږ نه ده پرېښې او بعد د هغې نه چې دی مونږ ته چا اطلاع وکړه، همهغه درنده صفت انسان، همهغه درنده کم چې دې سره دا ظلم کړی و، همهغه ظالم انسان، همهغه جابر انسان، هغه چې کم دې سره ظلم کړی و، هغه انسان ځان سره بل کس راوستو
او هغه یې دلته کې لګیا کو په غیا باندې او په خپله بهر راووتو او بیا یې هغه ته وویل چې دلته یو ماشومه پرته ده عزتمندو دا هغه ځای دی دلته زما زینب بچی پرته وه او دلته زما زینب بچی قتل کېږي اخر مونږ ته به انصاف کله ملاویږي دقسې ډېرې زینب بچیګانې قربان شوي دغسې نورې بچیګانې هم قربان شوي دغه واکدارانو نه دا غوښتنه لرو چې مونږ نور برداشت نشو کولی مونږ کې نور برداشت نشته اخر تر کومه به مونږ برداشت کوو بس مونږ انصاف غواړو او انصاف دا دی چې کولیام پانسي ورته غواړو کولیام پانسي په دې چوک کې کولیام پانسي کوي ورنه سبا به ستاسو بچی هم دلته پرتې وي دکه بچو سره به زموږ دا زیاتیات کېږي او دکسې به مونږ په سرو سترګو باندې جاړو خو دا ناخواسته که نن مونږ دې دپاره ونه درېدو سبا به زما بچی او ستاسو په بچی باندې دا راځي او مونږ سره به دا واقع کېږي خامخا به کېږي لازمي به کېږي عزتمندو ټولو له پکار چې زینب سره ودرېږو او د دې کم قاتل چې دی هغه کیفر کردار ته ورسو ځکه ډېر قاتلان گرفتار شوي دي خو بیا رها شوي دي مونږ ورته کولیام پانسي غواړو دغه واکدارانو نه کولیام پانسي غواړو کولیام پانسي